پر هر انسان باندې د الله تعالی بشمیره نعمتونه په هر لمحه په هر ساعت کې د باران په شان وریږي. الله تعالی پر انسان باندې دومره نعمتونه کړي. اول دا نعمت ته وګوره، د ځان د قسم مشورو دا پنځه پټه بدن کې نه، اسمان، ځمکه، ستوري، سپوږمۍ، لمر، ټول الله تعالی د انسان د خدمت لپاره پیدا کړي. زموږ د خدمت لپاره الله پاک پیدا کړي. زموږ د الله سره کوم وفا پکار ده، دغه وفا د چې الحیر صلاح الفلاوی کې جماعت مراد په کور کې ټول شپه فیسبوک لګوا، په حرامو کې شپه تیر، په حرامو کې ورځ تیر. الله تعالی زموږ لپاره په دنیا کې اسمان او ځمکه، ستوري او لمر، سپوږمۍ، دا هر څه الله تعالی زموږ د چیز لپاره پیدا کړي، د زموږ د خدمت لپاره پیدا کړي. شمسي د پلمر باندې کار کوي، پنکھا د پلمر باندې کار کوي، بیټرۍ د پلمر باندې کار کوي. څومره کارونه خلیل د لمر زموږ اخو. د کوم شي شکریا ادا کړی، د کوم نعمت شکر مې ادا کړی، د کوم خدمت شکر مې ادا کړی. دې پښتنې به الله تعالی د مړ په قبر کې نه وي. آیا په ورځ قیامت په دې پښتنې د مړ سره نه وي؟ کم جواب جواب د مړ سره یې. نو الله تعالی پر دې هر انسان باندې بشمیره نعمتونه کړي دي او کوي د باران په شان باندې وریږي پر حتی چې دا نعمتونه انسان شمیرل هم نشي. البته د هر نعمت درې حق دي، د هر نعمت چې الله تعالی یو نعمت ته نعمت وسو انسان تور کړی دي، د هر نعمت درې حق. کم حقونه؟ اول چې د هغه نعمت قدر به پیژنې. د سترګې چې الله تعالی را کړی دی د فیسبوک لپاره را کړی، آیا د سترګې خدای د نیټ لپاره را کړی، د ټي وي لپاره را کړی، د ډیش لپاره را کړی، د فلمانو د حرام لپاره را کړی، د انجونو د کتلو لپاره را کړی؟ که الله تعالی د قران لپاره کړی دی چې قران ته وګوره، علماء ته وګوره، مور او پلار ته وګوره، او کعبه ته وګوره. کړي دې لپاره خدای پاک سترګې را کړی. الله د چیز لپاره نعمتونه را کړی دي، موږ په چیز کې سرپوز چیز لپاره کړی. وج الله تعالی دې لپاره کړی دي چې غیبتونه په اوره، د بل عیبونه په اوره، غلط کنزل په اوره. الله تعالی دې لپاره کړی دي چې په دې باندې بیانونه اوره، په دې حدیث اوره، په دې قران اوره. د سروز اورېدو لپاره خنه درا کړ. د دې هر شی په باره کې په ورځ د قیامت مرسته پښتنه کیږي. وژونه مې درکړي وو د سماع د اورېدو قدرت مې کیږي وو په چیز کې د استعمال. سترګې مې درکړي وو د دې قدرت مې کیږي وو په چیز کې د استعمال. دماغ مې درکړي وو د فکر قدرت مې کیږي وو په چیز کې د فکر وو. پښې مې درکړي وو چیز له پولاړ. لاسونه مې درکړي وو چیز د پرواز. ژبه مې درکړي وو څو نه دي په وخت دي په وای. دا ټول امانت موږ د پنځه پټه ټول امانت د امانت الله تعالی درته غواړي د مساغت پر غواړي لکه څنګه چې د مور په نس کې د امانتونو موږ سره کوم را کړی دي دا غره کوم په ورځ د قیامت غواړي. موږ ټول د بل چا ملک یو، د بل ذات ملک یو، د ځان ملک نه یو. چې غوږونه په هر څه کې استعمالوو، سترګې په هر څه کې استعمال، ژبه په هر څه کې استعمال. نه موږ د بل چا د یو بل ذات ملک یو. موږ د خپل ځان اختیار زما د رب په ذات قسم کوي لرو. خپل ځان اختیار نه لرو، خپل سترګې اختیار نه لرو، خپل غوږ اختیار نه لرو، خپل ژبه اختیار نه لرو، د یو شی اختیار نه لرو. باید د خپل ځګي کې چې الله تعالی موږ ته کم شي د پاره کړی هغه رقم استعمال کړو. چا څه امانت وېسه کوړه هغه بیا درته د غیر سوالم کلمات کې د ماته قیمت راکړي، کله خراب کې د قیمت راکړي، دا غره کوم د غواړم امانت واخه برته راو. لیکن چې وېسه هغه ترې برته وراوي کله لږ خراب کړو بیا به د دې نقصان ورکړي. د دې شیانو نقصان چې په دنیا کې موږ نقصان کو، د خدای په امانت کې خیانت وکړو، د دې نقصان په ورځ د قیامت په چی شاده کوو. الله تعالی مې دې وساتي په دوزخ باندې، په جهنم باندې. او زما د رب په ذات قسم، زما د خدای په ذات قسم، زما د الله په جلال قسم، کبه یو سکند د جهنم ور غدل کیږي. یو سکند د دې دنیا ور کم دی، د اویا واره پر ولسوي د جهنم دود دی خالي. اویا واره په دنیا کې پر ولسوي دی بیا راغلي د سړوال د په تیر بیان کې ما وویل اکثر مې ګرځاو کړ چې ور څنګه راوړم سره کم جوړ شو د دنیا ور پر کوم غره چې شو ځای غر تر نو پرې ویل خالي یو سره ودی شو سوي. خدای تعالی دې موږ ټول وساتي، الله دې موږ مړي را وساتي، خدای تعالی دې موږ مړي را وبخښي، خدای پاک دې ټول امت مسلمه وبخښي. الله
الله دې د دوزخ د جهنم ګیټ نه پروین قسم په خدای ډیره سخت دا به دا پښې مر بچاوي کپه دې مر مسجد لراسو دا لاسونه به مر بچاوي کوم په دې قران او دا غسترګي به مر بچاوي کپه دې مر قران ته وګورو دا غوښنه به مر بچاوي کپه دې مر قران او بیانونه حدیث قران تفسیر واو دا شبه به مر بچاوي په دې مر قران تلاوت وو په دې مر حدیث وای په دې مر قران تفسیر وای په دې مر بیان وی چاته خبر وی چاته ورسو د دین خبر ورسو دا به مر بچاوي دا به مر شفاعت ورځ قیامت دا شبه په شفاعت دا سترګه به شفاعت دا دماغ دا فاز دا وژن دا پښې لاسونه دا به شفاعت کوي کوم سم استعمال خو باید دا سم استعمال شفاعت نو استعمال خصوصا ځواني نو د هر شي چې دی درې حکم دي اول حق دا دی چې قدر یو پیژندل شي دویم حق دا دی چې پر هغه نعمت باندې د الله تعالی شکر ادا شي چې شکر دی الحمدلله دا بنوي دا چشتي دا کدو العیاذ بالله یا بانجان دا به د بازو کورو کې پخسوي ډیر ناشکری جوړوي د بانجان آیت څه څه کوو د کدو څه ما دا د نعمت ناشکری ده الله به داسې در باندې ودرې چې بیا د بل کړه بیا کدو نه پیدا کیږي وای چې ډوډۍ به بیا دراستی هغه ډوډۍ چې هم ځکان ته ورچی بیا هغه خوري ډیر فیش سوي دي بچا غدا سوي بچا پکر سوي انشن فیش سوي غرور نه ګټ غرور باید نو د نعمت باید شکر ادا شي او دریم چې هغه په صحیح توګه استعمال کوم نعمت چې الله تعالی درکړي د دې قدر و پیژندل شي د الله شکر ادا شي او بیا هغه په صحیح توګه باندې استعمال بس دا درې حق د هر نعمت چې الله تعالی انسان نو د هر نعمت دا درې حق دي کچیر انسان د هر نعمت دا درې حقونه ادا کړي نو د هغه انسان ژوندۍ به کامیاب وي ورنه په دنیا او په آخرت کې به ذلیل کړي دا درې حقونه نه کې پرځي